که موږ او تاسو فکر وکړو په اوسني عصر کې په معاملاتو کې حد اکثر سره د سود معامله زیاته شوې ده او قسمه قسم بهانې ورته جوړوي، خو نه پوهېږم چې دا خلک ولې د دې ګناه او عذاب ته نظر او فکر نه کوي. عزتمندو که یو کس سود وخوړو او د سود معامله یې وکړه، نو دا کس داسې شو لکه د خپلې مور سره یې زنا کړې وي. مشکات شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې د سود ګناه 80 درجې لري. هغه اسانه کمه او ادنا درجه ګناه او عذاب دا دی عزتمندو لکه دې سودخور انسان چې د خپلې مور سره زنا کړې وي. ګوره عزتمندو، دا یې هغه ادنا درجه عذاب دی چې هغه اعلی او زیاته اندازه عذاب به یې څنګه وي. خو په نن عصر کې قسمه شکلونو باندې د سود معاملې ته د حلال والي رنګ ورکوي، خو خبر نه دي چې دا هسې یو حیله او بهانه جوړول دي ورته.